يا أيها الذين آمنوا مؤمنانو ایمان ولو کو انفسکم و اهلیکم تاسې ځانونه باج کوئ. کو د فعل امر صیغه دی، یعنی هغه اور نه خپل ځان بچاو کوله تاسې نه واجب دی. ته جهنم اور نه ځان باج کوئ و اهلی و خپل اولاد باج کوئ. وقودها الناس والحجاره، هغه داسې اور دی چې هغه خوراک د هغه ایندن خود یعنده انسان دی، والحجاره و تیگی دی. دلته تیگو نه مراد بتان دی. تو چا بتان منلی وی هغه بیا جهنم ته واچوي. نه هغه د جهنم اور چې هغه ډېر سنګین اور دی. شهر 40 حدیث کیا امام خمینیہ د جهنم اور تشریح څه کړی دی. هغه عارف بالله، هغه اهل سیر و سلوک. امام خمینیہ لیکي چې تاسې دنیا اور قیاس جهنم اور باندې ما کوئ. جهنم اور او دنیا اور کې فرق دی. امام خمینی یې څه دا ټولې دنیا اور راجمع کړي د انسان جسم صرف سیځوي، خو لیکن هغه آخرت څه کوم اور دی هغه د انسان روح سیځوي. دومره سنګین اور دی. خو رب دی یې څه هغه اور نه ځان وساتئ. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. اخ سنگین اور نه ځان وساتئ، ځان بچاو کوئ. صرف ځان بچاو نه و اهلیهم، او خپل بچاو د خپل خاندان هغه اور نه بچ کوئ. دغه آیات مقصد څه دی؟ چې انسان صرف خپله پوښتنه نه کېږي چې انسان څه کړي دي، یا هغه پوښتنه ته نه وشي، نه انسان خپل اولاد پوښتنه یې کېږي. ځکه قرآن یې چې ځانونه یې باج کړي، خپل اولاد یې باج کړي. تربیت واجب دی. لکه څنګه خپل ځان فکر کوي چې اول وخت کې لمونځ وکړم، نیک عمل وکړم، اندسې واجبه دی چې خپل اولاد فکر یې وکړي. که اولاد فکر د نه وکړو هر څه به د کړي وي. خو پیغمبر دی یایي چې قیامت ورځې به خدای کله پوښتنه یو کس نه وکړي چې جهنم ته داخل شه، پوښتنې به ته نه وکړي، هغه نه ورته حکم وي جهنم ته داخل شه. ربه مو خو هر څه کړي دي، لمونځ مو واخصه کړی دی، روژه مو ساتلي دی، واجبات مو کړي دي، حرام تار کړي دي. پیغمبر دی یایي چې هغه نه وروسته خدای طرفه ندا ورته کېږي تو خپله هر څه کړي دي، خو تا یې خپلو بچیو صحیح تربیت نه دی کړی، بچیو وجه نه جهنم ته لاړ شه. ډېر خلک به خپلو بچیو وجه نه جهنم ته لاړ شي. تاسې قرآن وکسوئ، سوره زمر وکسوئ، 39 نمبر سوره ده، 15 نمبر آیات، 16 نمبر آیات که ارشاد پروردگار عالم ده. پروردگار عالمی تو قول پیغمبر اوه ده خلقو تا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. څه قیامت ورځې ټولو کې زیات خسارې کې نقصان کې چوک دي
قول ورته وایه ان الخاسرین الذین څه نقصان کې هغه خلک دي خسروا انفسهم چې هغوی خپل ځان نقصان یا وکړو و اهلیهم خپل اولاد نقصان یا وکړل اهلی لفظ اشته د خپلو بچیو نقصان یې وکړو یوم القیامه قیامت پرې چې به دا ډېر لوی نقصان کې وي الا خبردار خدایایی الله تنبیه یاده هو الخسران المبین دنیا زیاد نقصان بلشتاره چې انسان خپل یا نقصان کی اولاد یا نقصان کی خدایا سزا څه ورکوي څه چای خپلو بچیو ښه تربیت نه دی کړی ربي کریمه جهنم کې سزا یې څه شی دی هغه اور سره د انسان روح سوځوي 16 نمبر آیات کری سورہ زمر فرمائش کبھی ربی کریم دیا ایسا من فوقہم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل یا ایسا پوسا مخیا لون دی مخیا قرآن دیا ایسا چھوڑی کر بھی جہنم اور کی گیروی من فوقہم پوسا مخبیا داخل جہنم کی گیروی ومن تحتهم لوم دی طرف بیا ای جهنم ور ماند کی چوي گیر وی کوم خالق به گیر وی آغا خالق به گیر وی چې هغه د بچو خط تربیات نه ده کړي خپل ټول نیک عملونه کړی دي خو یې بچی تربیات یې صحیح نه کړي ای خپل ای بچی صحیح پختنه نه ده کړي ای بچی اعمال او سزا وته ملويږي نهج البلاغه کې د مولا امیر المؤمنین یا فرمایش کوي کلمات کسار 399 کلم کې د مولا فرمایش کوي چې حق الولد علی الوالد د بچی حق ده پلور باندې ای چې حق ده مولا ویل اول حق ده ایو حسن اسم چې بچی نه خانما کې دوی دویم حق و ایو حسن ادب بهترین تربیات ور کې خ ادب توخی د پلور باندې پارز ده و یعلمه القرآن یه دو قرآن تعلیم بیرکی روی ایت روایات کې راغلی دی ان الرسول اعظم پیغمبرنا انه نظر الى بعض الاطفال ایت پیغمبر ایوی لیاری باندې تیریږي سترګې وغړولې څه بچی پیغمبر ولیدل خپلو منځو کې د لوبې کوي قال پیغمبر فرمایش وکړو ویلون لاولاد آخر الزمان من آبائهم پیغمبر دی څه وایي هغو خلکو باندې کومونه د آخري زمانې خلکو باندې هغوی کوم بچي دي هغوی پلارانو باندې ډېر وایي ویلون وایي لاولاد آخر زمان د آخري زمانې کوم سړي دي خلک دي هغوی باندې وایي اولاد باندې وایي هغوی باندې وایي فقیل یا رسول الله اصحاب تنه پختنه کوي یا رسول الله من آبائهم المشرقین والدین به مشرکان وی ازکت نی وایي فقال پیغمبر وتی الله نه مشرکان بنوی من آبائهم المؤمنین والدین به مؤمنان وی هغوی باندې وایي لا يعلمونهم شيئا من الفرائض کوم چې اسلام ته واجب کړی دي هغه فرایض به ادا نه کوي هغه ادا به خپل اولادو ته نه ښیي هغه شی تربیات کوم تربیات ترغیب اسلام ورکړی هغه شی تربیات به خپلو بچیو ته نه ورکوي لا يعلمونهم شيئا من الفرائض هغو فرایضونه هغو واجباتونه به نه خبروي وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوا وڅکه دوی بچیو ته معاشرې کې یو بل کس ښه تبلیغ ورته کوي خال یاره ورته ښیي خپله خو هسې ښه تربیت نه ورکوي چې اچوکې دي اولاد ته خیال یاره ښیي هغه ته بیا یې چې تاسو کار د ایم اولاد سه هغه بیا منې کوي ورضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا ایت آخری زمانی خلق به چی شي ته خوشحال وي
هیڅ هغه به دې خبرې ته خوشحال وي څه ایمو اولاد څه چی کوي بهر لوړ شي څه څه زده دي وکړي خو ما ته خونې ته یې ګاټې والا شی راوړي ما ته یې دنیا والا پیدا خونې ته راوړي زه نوره څه کوم ای دنیا پیدې پسې به وي څه کار کوي څه خلته ګناه کوي معاشرې کې څه چی کوي ویل کی خو ما ته شپې دنیا والا ګاټې والا کار راوړي والدین به همدې ته خوشحال وي چې ما بچه ما ته دنیا ما ته ګاټه راوړي ما اولاد څه خلته وي وي به خو پیغمبر دیایی فانا منهم بریئون دوی نه زه بیزار یم د خو والدینو نه پیغمبر یې زه بیزار یم و هم منی برا هغه ما نه بیزار دي زه هغوی نه بیزار یم و که د اولاد ښه تربیت ونه کړي سزای والدینو ته شته دی ادب تربیت اسلام واجب ګرځولی دی که کسی خودی واده کوله اسلام کې سنت رسول دی که څوک حرامونه ځان نشي ساتای هغه نه واده واجب دی خو که څوک حرامونه ځان ساتای شي هغه دپاره سنت دی واجب نه دی واده یې وکړو ای بچیو راوړل واجب نه دي ځکه چې بچي پیدا نه شوه ګناهګار نه دی خو اوس اسلام دی چې کله د بچي پیدا شوه تربیت یې واجب دی تربیت یې واجب دی که تربیت ښه ونه کړو مسئول یې تاله به سوال کیږي ځکه قرآن کې راغلي دي دوه قسم ته آیتونه دي یوه آیات کې پروردګار عالم یایي څه مال و اولاد فتنه ده بل آیات کې رب کریم یایي څه دولت و اولاد زینت الحیات دنیا د دنیا زینت ده مقصد څه ده یعنی بعد اولاد فتنه ده ازمایش ده ښه اولاد څه کوم ده همدغې دنیا کې زینت ده ځکه د کائناتو مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والتسلیم نهج البلاغه کې د مولا فرمایش کوي چې تاسې اولادو لپاره بهترین میراث پرېږدئ چې هغه نه بهترین میراث بل نشته دی بهترین شی بل نشته دی مولا هغه چې دی یی چې اولاد ته بهترین شی چې میراث کې پرېږدي هغه ورته ښه ادب پرېږده با ادب یې که اخلاقیات بتا پریږده وراثت کې هغه چې کله ښه عمل کوي هغه ښه عمل پیدا تو تکابر کې رسیږي پیغمبر دی چې کله انسان مړ شي د هغه عملنامه بند شي ښې کړي دي بد یې کړي دي خو درې داسې کسان دي چې که هغه قبر کې ایښي دي هغوی عملنامه بند نه دی اکې یو دی یو صالح اولاد دی انسان ځان وروسته یو ښه اولاد پرېږدولی دی هغه چې کوم نیک کارونه کوي هغه ثواب والدینو ته رسیږي اگر چې ته قبر کې یخی ایدی په او لړکه بیا بعد اولاد پرېږدولی دی هغه ګناه کوي ته قبر کې تو ته ګناه لیکای شي صدقه یې جریه دې کړي دی رپاه اما دپاره ای خلکو دپاره خوالي دپاره یو کار د کړی یاره د ستره کړي دی اوبو انتظام د ورته کړی دی مسجد جوړ کړی دی امام برګاه د جوړه کړي دی کوم شی دی چې هغه عوام دپاره دی خلک خلط نه پیدا خلي چې ته قبر کې یخی یا تو ته ثواب ملویږي برخلاف د دي که یوې ګناه بنیاد یخی دی قبر کې یخی یا عذاب یې درته ملویږي څو پورې خلک هلته ګناه کوي یو علم دی عالم دی
چې هغه ځان ورسته ورسات کې علم پرېږدولو هغه علم نه خلک څوره پیدا کوي که دا کبر کې یې خیری ثواب ته میلویږي یو صلوات وایو محمد آل محمد اسلامی اهم واجباتو کې یو عظیم واجب دی که د اولادو ښه تربیات وشي بیا هغه واجب نه خونه خاندان معاشره ټوله ټیکېږي که بیا بد تربیات دی هغه نه ټوله معاشره خرابېږي د اولاد تربیات باندې د والدینو ډیر اثرات دي ځکه اسلام ډیر تاکید کړی دی چې کوم خاندان جلکې وکوي کوم صفتونه ورکوي دا تاکید اسلام څه شي پاره کړی دی هغه ثمر هغه میوه چې اولاد شکل کې انسان ته ملویږي څه ما که هغه آثار اولاد باندې پریوزي هغه اثرات اولاد باندې راشي ښه اولاد ځکه قرآن ویله چې دا دنیا زینت ده اولاد لپاره کومې دعاونې کیږي دا ټولې دعاونو کتابو کې دعاونې شته دي مفاتیح کې شته دي نورو کتابو کې شته دي چې کله انسان د واده اراده وکړي په کور د کومه دعا وکړي هرې وي دعا کې چې هغه اول شپې لوستای شي یا واده نه مخکې الوستای شي هرې وي دعا کې اندا جمله ده پروردګاره ما ته یو نیک صالح بچی بیا عطا کړي هرې وي دعا کې چې کله یې واده اراده وکړي دوه رکعته لمونځ وکړه کومه دعا معصوم نه نقل دی هغه کې اندا جملې دي یا کومې نورې دعاوانې دي هغوی کې اندا جملې دي خدایا ما ته یو بهترین صالح اولاد راکړي اولاد پر دعا ده قرآن کې اشتا ده حضرت زکریا پیغمبر 100 کلونې عمر پورته و سوره مریم تاسې وګورئ ابتدایي آیتونه دي حتی زکریا پیغمبر هغه نبی ده چې د حضرت عیسی مور د بیبي مریم پرورش وکړو بیت المقدس کې وکړه قرآن گواه ده خو هغه دوره پاکه دوره معصومه بیبي وه کسی که نیک اولاد کله چو کسی یا ښځه کې د ارزو پیدا کېږي چې خدایا ما ته داسې صالح اولاد راکړي عمر 100 کلونه پورته دی بیبي مریم مقام چې کله زکریا ولیدلو یو ورته محراب کې ودرېدلو چې ږیره یې سپینه وه ښځه یې بانج وه بچی نه کېده عمر یې ډېر زیات شوی و د بچی و نه و خو چې کله بیبي مریم یې ولیدلی چې زه کې د ارزو پیدا شو د حضرت زکریا چې وا خدایا ما ته یو نیک صالح بچی راکړي ځکه د امام معصوم یې چې داسې تربیه د بچی وکړه چې بل چوګیا تمنا وکړي چې خدای که زوی راکوي نه دغه شی زوی راکړه لکه د زکریا پیغمبر وکړه زکریا پیغمبر ویلي طلب وکړو ویلي ارزو وکړو بیبي مریم عاجنې وکړلو خو خدای ورته څه یایي وحی په وکړه چې ورته کا د زکریا دې کې شک نشته چې عمر یې تا تېر شوی د ښځې د یا تېر شوی دی د قرآن آیتونه دي سوره مریم عمر یې اردو تېر شوی دی خو زه تاسې ته یو نیک و صالح بچی در کوم دینې زه قادر یم و نما به یې هغه حضرت یحیی وي یا دنیا ته نه دی راغلی سوال یې وکړو نما خدای ته نیکي ده ولا یحیی ځکه د یحیی او د عیسی شبهات خپلو منځو کې ډېر دی اردو ودونه نه وکړي دې باندې زه بحث نه کوم څه ویلې نه وکړلو واده یو عظیم نعمت رب دی رب دې دا ترغیب کړی چې ودونه وکړئ خو دوی اردو ودونه نه وکړل و عیسی و یحیی اردو معنی یې دا دی چې څوک زنده وي یحیی معنی دی څوک زنده وي عیسی معنی دی چې څوک زنده وي تشبیهات شته دي هغه همدې وجې لري چې حضرت زکریا دا تمنا کړې وه چې خدایه ما ته یو بچی راکړي چې کله یې بیبي مریم کردار ولیدل تمنا یې وکړله و مولا حسین نه چې کله مدینې نه وتلو
مولا حسین څه کربلا ته راتللو مولا حسین بار بار حضرت یحیی پیغمبر ذکر کول حضرت یحیی ډېر یادولو بار بار حضرت یحیی یاد کو و خط تربیت آثار ډیر انبیو شته دي چې هغوی دغه ارزو کړی دی خپل خصوصي مناجاتو کې اولاد ته قضا کړي دی خو بقول تفسیر نمونه ناصر مکارم شیرازی لیکي چې انبیاو کې حضرت ابراهیم پیغمبر خپل خصوصي مناجاتو کې دغه سوال خدای ته وکړو چې رب کریم ما ته یوه لور راکړي د لور سوال چا وکړو حضرت ابراهیم وکړو یوه بله هستي ده چې هغې خدای نه لور وغوښتله هغه شاهنشاه د کربلا سید شهدا مولا حسین